رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خپلو بیبیانو سره نرم ژوند تیراوی، خوش اخلاقی به کوله، خوش طبعی به کوله. بخاری شریف او مسلم شریف کې حدیث دی، حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې انی لا اعلم اذا كنت عني راضیه واذا كنت عني غضبا. اے حضرت عائشہ ما ته پته لګي چې کله ته د مانه راضي هم راته پته لګي او که ته د مانه ناراضه او خفه هم ما ته پته لګي. حضرت عائشہ رضی الله عنها ورته ویل چې یا رسول الله تاسو ته څنګه پته لګي چې زه اوس د تاسې نه راضي یم او اوس د تاسې نه خفه یم؟ مبارک ورته وفرمایل کله چې ته د مانه راضي نو بیا ته قسم په دې الفاظو کوې لا ورب محمد، نا قسم دې می په رب د محمد صلی الله علیه وسلم باندې. او چې کله ته د مانه ناراضه او خفه بیا ته په دې الفاظو باندې قسم کوي چې لا ورب ابراهیم، نا قسم مې دې وي په رب د ابراهیم علیه السلام باندې. حضرت عائشہ ورته فرمای اجل والله یا رسول الله ما اهجر الا اسمک، چې بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو فرمایي، زه صرف ستاسو نوم په خوله باندې پرېږدم، په زړه باندې هم چې دی هغه ستاسو نوم چې دی زما هغه وي همهغه شانته مینه ورسره کوم چې څنګه مخکې وي. نو دومره زیاته مینه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کوله. همدغه شان بخاری او مشکات کې واقعه د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشہ رضی الله عنها سره کوټه کې ناست، نو یو بل بیبي وا چې هغه یو خادم ته په یو پتیله کې یا په یو رکیبه کې یو څه د خوراک شیان ورکړل چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوسه. هغه غلام راغلی او هغه رکیبه ورسره ده چې په کوم کې د خوراک شیان پراته وه. حضرت عائشہ رضی الله عنها ورپاسېده، هغه کومه پتیله وه یا کومه رکیبه وه هغه یې په لاس باندې ووهله، هغه یې لاندې راوغورځوله او هغه ماته شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وخندل او دا ماتې ټوټې په خپل لاس باندې راټولولې او وی ویل چې غارت امکم، ستاسې مور ته غیرت ورغلی، چونکې د بنو مابینځ کې مسله دا وي چې یوه بنه د بلې خبره نشي برداشت کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د حضرت عائشہ رضی الله عنها سره په نمبر باندې دې دا نه غوښتو چې بله بیبي دې خوراک راولېږي او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او مبارک هغه رکیبه ماته شوه او هېڅ هم ونه ویل او خندلې او بار بار به ویل چې غارت امکم، ستاسې مور چې ده هغه ته غیرت ورغلی او هغه ماتې ټوټې په خپله راټولولې او بیا یې حضرت عائشې ته وویل چې دغه رکیبه د ماته کړې ده د دې به ځای به اوس ته روغه ورکوي. همهغه هغه ماتې حضرت عائشہ ته پرېښوده او روغه رکیبه یې د دې نه راواخیسته او هغه بلې بیبي ته یې ورواستوله. نو اوس که ستا په مخ کې ستا بیبي دا کار وکړي او یو رکیبه ماته کړي، تاله به څومره غصه درځي چې پیسې زما ورباندې تللی دي او رکیبه ته ماتوي. نو سپېړه به هم ورکړي او سوکان به هم ورکړي تر دې پورې چې ډېر پښتانه به په دې طلاق هم او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مخامخ باندې دا کار کیږي او دا په بخاری شریفه کې دا واقعه ده. مبارک هېڅ هم نه وایي او خاندي او په خپله هغه ماتې ټوټې راټولوي. همدغه انداز مسلمانانو مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه ته چې الله تعالی دا دومره لویه مرتبه ورکړې وه د هغې غټه وجه دا وه چې د دې کومه کوروالا وه هغه ډېره ژبوره وه، ډېرې تیزې خبرې به یې کولې ده ته او ده برداشت کولې، په همدې وجه باندې الله تعالی ده ته دا لویه مرتبه ورکړې.
مرزا مزاری جان جانان رحمت الله علیه دومره عظیم بزرګ د تفسیر مزاری چې چا جوړ کړي قاضي ثناءالله پانیپتي د هغه پیر او مرشد دی او دومره نازک مزاج والا و چې کله به په یو منګي باندې یو لوښی کوږ پروت و د ده به ورته په سر باندې درد پیدا کېده یو ځل د وخت باچا راغلی مظهري جان جانان رحمت الله علیه ته نو هغه د منګي نه اوبه راواخیستلې هغه کم ګیلاس د منګي د پاسه پروت دی یا جام دی او هغه یې کوږ کېښوده سم یې کېنښودو د ده ورته به دې سر باندې درد راغلی و دې باچا ته خیر خبرې برداشت که څه ورته ونه ویل کله چې باچا مجلس وکړو او پاڅېده نو ده ته یې وویل چې ته خو ډېر لوی ولي یې زه غواړم دا چې تا ته یو خادم راولېږم نو ستا خدمت به کوي او د هغه خادم چې څومره تنخواه ده هغه به زه ورکوم مزاري جان جانان رحمت الله علیه ورته غوسه شو د وخت باچا ته ورته وایي چې ما ستا ډېرې خبرې برداشت کړلې او ته چې راغلې او منګي وي اوبه دې وڅکلې او د هغه د پاسه هغه جام دی هغه جام دې هم سم کېنښودی هغه دې هم کوږ کېښودی چې ته په منګي باندې د کټوري ایښودلو طریقه نه درځي ستا د نوکر به بیا څه حال وي چې ته ما ته رالیږي او خادم نو دومره نازک مزاج والا چې د وخت د باچا هغه یو جام چې هغه کوږ یې کېښودی هغه خبره نشي برداشت کوی او دومره نازک مزاج والا و چې جومات ته به را روان و په لاره به کټ کوږ پروت و هغه ته به هم په سر باندې درد راغی او چې کله به یې جامې ولیدې په جامو کې به پیوندونه لګېدلي وو پخوا به خلکو دا جامې اچولې د غربت وخت نو د ده په دې جامو کې به پیوند و په دې ته به هم په سر درد راغی دومره نازک مزاج والا لیکن راشه د خپلې بیبي سره یې څنګه ژوند تېر کړی دی د وخت د باچا خبره نه مني د بل چا خبرې نه شوه برداشت کوئ لیکن بیبي به ورته داسې تیزې خبرې کولې کله به یوه خبره ورته وکړه کله به یې بله وکړه خو ده به برداشت کولې یو ورځ چا ورته وویل چې ای مظهري جان جانان ته یو ډېر لوی ولي یې دا ښځه د تا ته ډېرې تیزې خبرې کوي دا پرېږده او لرې که ځان ترې خلاص که دا څه په غم اورېدلې د مبارک ورته وفرمایله چې دا طلاق ورکول خو آسان کار دی ولیکن زه به تاسې په یو مسله باندې پوه کړم چې دا خلک ما ته وایي چې ته ډېر لوی بزرګ یې او ډېر لوی مرتبې والا یې وایي دا لویه مرتبه چې ما ته میلاو شوې ده دا صرف په همدې میلاو ده چې زه د خپلې ښځې دغه تیزې خبرې برداشت کوم په همدغه وجه الله تعالی ما ته دا دومره لویه مرتبه راکړې خپله بیبي چې یو خبره وکړي درته چې ته هغه برداشت کړې په دې الله تعالی تا ته اجر درکوي ته د الله تعالی په نس باندې سپکېږې نه ته د عزت والا جوړېږې چې کله د هغې خبره برداشت کړي دا زموږ عوامو کې دا خبره ډېره غټه مشهوره ده خو دوی ته دا معلومه نه ده چې آیا دا واقعي دا خبره شته دی یا که نشته دی چې هغه یو سړی و چې هغه داسې د پاسه را روان او ښځې ورته ویل چې بزرګ خو دا دی چې د پاسه را روان هغه ورته ویل دا خو زه وم وایي دی ورته وویل چې هغه ته وي چې دا خپې دې کږې وږې کولې دا اصل کې په کتاب کې راغلی دا کوم بزرګ د دې بزرګ نامه څه وه ابوالحسن خرقاني رحمت الله تعالی دا دغه بزرګ و ابوالحسن خرقاني د هم د خپلې بیبي خبرې برداشت کولې الله تعالی ورته ډېره لویه مرتبه ورکړې وه یو ځل دی تللی و جنګل ته خشاک پې راوړل او دی په کور کې نشته دی یو مرید یې راغلی شاګرد یې راغلی او دروازه یې وډبوله نو هغه بیبي یې ورته راووته چې څوک یې او د چا سره دې کار دی دی ورته وایي چې ما د پیر صاحب سره کار دی وایي هغه چا پیر کړی هغه ته چا پیر ویلی وایي چېرته دی ورسره کار مو دی هغه به په جنګل کې پروت دی جنګلونو کې ګوره دلته نشته دی دومره تیزه ژبوره ښځه و دې پیر ته الله ورکړې وه نو هغه مرید را روان شو د ځانه سره یې وویل چې دا څومره تیزه ژبه لري چې په لاره کې ګوري د جنګل د طرف نه پیر را روان دی د زمري د پاسه ناست دی
او خشاک یې راخیستی دی. دی د ځان سره سوچ کوي چې عجیبه ده پیر صاحب په جنګل کې د زمرو د پاسه باچایي کوي او په کور کې ښځه ورباندې باچایي کوي. په جنګل کې دی په زمري باندې غالبه دی، زورور دی، او په کور کې ښځه په ده غالبه ده او ښځه پې زوروره ده. راغلی پیر صاحب ته وویل پیر صاحب دا څه قصه ده؟ کور کې در باندې ښځه زوروره ده، ښځه در باندې غالبه ده او په جنګل کې ته په زمریانو باندې غالبه یې او زورور یې. ورته مبارک ورته وویله چې زه په کور کې د ښځې هغه سختې خبرې د هغه بوج وړم، هغه برداشت کوم. الله تعالی ما ته د هغې په عوض کې دا زمری مقرر کړی دی، دا زمری زما بوج وړي او زما دغه وزن برداشت کوي. زه په کور کې د ښځې خبرې برداشت کوم، هغه بوج وړم په ځان. الله تعالی د هغې په عوض کې ما ته زمری لګولی دی او هغه زمری زما بوج وړي. زم د پاسه پې ناست یم، خشاک مې هم دی او ما رسوي. چې راغلی کور ته سوال شروع کړي، یا الله ما ته یو داسې کرامت وښیه چې د هغه ښځې ته یې وښیم چې د هغه ښځه مې ومني. دا خو زما او د بزرګۍ په مابینځ کې ډېر لوی رکاوټ دی. نو دا یې وویل الله تعالی عز وجل ورته یو کرامت ورکوي، دا چې دی په هوا باندې بیا روان. ابوالحسن خرقاني دا یو کرامت. نو دا ابوالحسن خرقاني نقشبندي دا یو ډېر لوی بزرګ چې په هوا به روانو. نو د کور مخې ته داسې تیر شو او کوروالا یې کور کې جارو وهي چې بر یې وکته یو سړی په هوا روان دی. چې کله دی بیا راغلی کور ته ورته وایي بزرګ خو دې ته وایي، پیر خو دې ته وایي چې په دې هوا باندې روان. اوس لږ مخکې یو سړی تیر شولو په هوا روان، ته ځان ته پیر وایي، پیر خو دې ته وایي. دی ورته وخندل چې هغه مني، هغه پیر و او بلکل پیر و. وایي نه بیا به ونه منې، وایي منم یې، وایي هغه زه ومه. دی ورته وخندل ښه هغه ته وې چې اخمې دې کږې وږې کولې. نو ګوره ښځه د خپل خاوند هغه بزرګي په یو قانون نه مني. لیکن ابوالحسن خرقاني نقشبندي رحمت الله علیه څومره لوی بزرګ او څومره لوی ولی دی چې د ده واقعات تاسو به واورئ نو حیران مې پاته کوي.